د 400 پولیسو داوا کړی دا چې دوی د 19 موبایل فونونو غلطي ولیدي او دغه موبایل پولو مالکانو ته حواله کړی دي. د 400 د سرکل ډي اس پی ادنان اعظم خان د سی ټي اس ایچ او جوهر شید سره په شریک خبري کانفرنس کې ویل چې په تیر یو میاشت کې دوی ته په درزنونو خغه شکایتونه راغلل چې موبایل فونونه په زور یا په غلا غستلی شوی دي. د کوم مقدمه چې دوی درج کړی وي او په هغه کې کاروایی وکړه چې ملزمان یې ونیول. د دې تعلق پېښور سره دی او دا بر پېښور نه دلته کې راتلل مختلف گروپس دي دا او دلته کې مونږ ته سنیچینګ کو په 400 کې او بیا به دیل د ندی غیبیدل پاغه باندې باقاعده زما په سربراهي کې ټیم جوړ شو او مونږ په کارو کو دا غي رزلټ داري جنن دلته کې مونږ تاسو دلته کې دا موبایل فون زدينه ریکور کړی دي او باقاعده چې کوم دلته سنیچ شوی دي ډیسټریکټ 400 نه هغه مونږ ریکور کړل ملزمان مونږ ارست کړل او نور د مونږ ټیمونه چې کوم دي هغه بهر دي او د دې چې کوم نور ملګری دي هغه باقاعده هغه ان شاء الله ان قریب مونږه یو سورزو کې بلم یو پریس کانفرنس کو پاږي کې مونږه نور موبایل زوم تاسو ته مونږ دلته مخه ته یکدو او امریکا ورشي چې په دې کې ډېر اوس مونږ داري دا انټروګیشن کو تفتیش زموږ شروع دي نو په دې کې مونږ ته چې کوم موبایلز سنیچینګ ریپورت شوی دي نو هغه کې زموږ چې کوم مدعیان دي زیات تر غلطیانه بګیداغیم دي. خاغلی ادنان اعظم ویل چې دغه ملزمان د پیښور ضلع سره تړاو لري او دلته په 400 کې به واردات کول خدا چې دوی به واردات څنګه کول نو هغه وایي چې وخت به وخت په غیر غماز لارو باندې وخت به وخت په غیر غماز زینو کې د دې موجودګي یا مطلب دا دی الته کې زیو کینی یا پاسی یا مطلب دا دی الته کې ګرځي نو د دینه لک پرې سکول پکار دی د دینه علاوه ډیر اعتماد کول هغه اعتماد کول چې کوم دی هغه دا رزلټ بیا راوځي چیرې دې تر بیا واردات کیږي سنیچینګ تی کیږي زمونږ ټیمز دي چې هغه اوسم بهر دي او غي لګیا دي په خپل ټارګټو کې او په خپل میشن کې غي لګیا دي غي دلته کې په پریس کانفرنس کې چون کې تاسو ډیرو ملګرو وې چې یاره ټیم نو هغه بهر دي په دې ټیم کې او مصروف دي په دې کې چې هغه نور کسانم ارست کړی دي او ارست کولو کوشش هم شروع دي او ریکوري زمونږ روان دي. یو د دونوم دی عمر فاروق ولدی حبیب ګلو بل چې کوم دی دا فیضان ولدی داد خان ساکن شالم پېښور. پولیسو په ملزغه کړی چې باید به وخت دی او بغیر د ضرورت دی بهر ګرځیدلو نه ډډه وکړي شي ځکه چې دغه ملزمان په دې تعقب کې وي چې څوک به ښکار کړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400